ما نه مخکې ممبر صاحب هم خبرې وکړې او نورو ملګرو هم دلته کې خبرې وکړې. څنګه چې امین الله فوجي صاحب خبرې وکړې چې دا علاقه ډېره پسمانده علاقه ده او که دې کې مونږ وګورو نو که لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري نو په هغې کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو ډېر لوی لاس دی. که وګورو عزتمندو دا 4-5 کاله مشر اسمبلی کې نو نو که تاسو وګورئ نو هغه شانتې څه غټه منصوبه هم دلته کې شروع نه شو. دا علاقه هغه لحاظ سره محرومه پاتې شوه. په دې وخت سره انتخاباتو سلسله روانه ده. په دې به سوچ کوو چې بعضې وخت کې مونږ جذباتي فیصلې وکړو او د هغې جذباتي فیصلو نقصان چې دی هغه بیا ټولې علاقې ته رسي. په دې خبرې به ځان پوهیو چې دا ووټ چې مونږ استعمالو دا د کوم مقصد لپاره استعمالو. د خلکو پراپاګنډو کې غلطو دعوو کې به نه راځو، د خلکو جذباتي خبرو کې به نه راځو. په دې به سوچ کوو چې مونږ دا ووټ استعمالو او د قومي اسمبلی لپاره یا د صوبایي اسمبلی لپاره یو کس منتخب کوو. دا څه لپاره مونږ دغه کوو؟ دا دې لپاره چې هغه هلته کې زمونږ د حقوقو تحفظ وکړي، زمونږ د دې ځي چې کومه پسماندګي ده، کم د دې ځي مسایل دي چې د هغې وکالت هلته کې اسمبلی کې ښه بهتر طریقې سره وکړي او بیا هلته نه وسایل چې دی هغه دلته کې د دې ځي د پسماندګۍ لرې کولو لپاره راوړي. د دې بنیادي مقصد دا دی. د هغې لپاره که په دې پیمانې باندې تاسو ګورئ او دې وخت سره چې دا کوم امیدواران ولاړ دي دا ځان ته مخامخ کېدی، نو زما خیال دی چې په دې خبرې به هر څوک سره اتفاق کوي چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه موضوع امیدوار چې دی هغه نشته. داسې ده او که نه؟ نو بیا ولې وروڼو مونږ د بل چا پسې لاړ شو او خپل ووټ ضایع کړو؟ دې ته به هم ګورو چې بعضې آزاد خلک په موس راځي. د آزاد خلکو خو را روان مستقبل هم پته نه لګي چې چېرته به ځي، کومې نظریې سره به ځي. آیا په هغې باندې خپل ووټ ضایع کړو؟ بیا پکې داسې خلک هم شته چې څه وخت موږ سره تېر کړی، بیا آزاد شوي، بیا موږ سره راغلي، بیا تلي دي بلې پارټۍ ته، اوس بیا آزاد شو پته یې نه لګي چې مخکې به یې څه دغې. په دغې خلکو باندې ولې خپل دغه ضایع کړو؟ بعضې خلک د مذهب په نوم باندې ووټ غواړي. په دې به سوچ کوو چې آیا په دې ووټ کې جنت او دوزخ شته؟ دا خو به ډېر اسان کار و. بیا جنت او دوزخ خو خپل اعمالو باندې دی. دا د عالمانو صاحبانو نه هم تاسو تپوس کولی شئ او هر چا نه تپوس کولی شئ. که ووټ کې وي دا خو بیا ډېره اسان خبره وه.
نو عزتمندو په دې ټول سیزونو باندې به لږ سوچ کوو، غور به کوو. زما دا یقین دی تاسو ډېر باشعوره خلک یې، خپل ښه او بد باندې ښه پوهېږئ. تاسو په دې خبرې باندې پوهېږئ چې څوک دلته کې کار کولی شي او څوک کار نشي کولی. زما دا یقین دی چې د ډېری کلي مشران، ځوانان، زموږ میندې خویندې ټول به اتفاق سره په 8 فروری باندې دا ووټ د ډیوې په حق کې استعمالوي. زموږ دلته کې دا راتګ، دلته کې دا جرګه چې ده تاسو سره دا به تاسو منظوروئ او انشاءالله دا تمه لرم چې نن نه به تاسو راپاڅئ او کار به موږ له کوئ. تاسو به کور په کور، کوڅه په کوڅه به تاسو ګرځئ. زه عزتمندو یو ځل بیا د هغې ملګرو، د هغې مشرانو چې چا نن موږ سره شمولیت اختیار کړو، د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. د ستاسو ټولو هم ډېر زیات مشکور یم چې په دې یخنۍ کې تاسو راغونډ شوئ او موږ هم دا موقع راکړه چې تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره، ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو او انشاءالله یو ځای به مشترکه طور باندې به دا علاقه د ترقۍ په لار روانو. ډېره مهرباني.